مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله لیکلی دي چې د هر یو سیز د پاره د پاکولو یو سیز لکه اوس پنه د زنګ ولګین د خلک بټای کی کیدی زنګ دي لرشي صفاشي کپڑا ګنده شي په صابون باندې انسان پاک کی صابون به اومږي کپڑا پاک شي خو چې کله زړه ګنده شي حدیث پاک کې چې سړی یو ګناو کې بزړه باندې تور ټاکی ولګي دویم او کې دویم ټاکی په ولګي توبه او باسي هغه روان شي کو توبه اون باسي هغه ټکی پوښ شي او بار بار دی ګناهونه کې اخره کې د زړه تک تور شي نو چې دا زړه کله تور شي دا به څنګه پاکه و یزکیهم او نبی علیه السلام د صحابه تزکیه نفس کو زړونه به ورله پاکوي نو زړه خو په څه کپڑا نه د چې په صابون سره پاک شي نو اشرف علي تنویر رحمه الله لګري چې زړه په دوو طریقو سره یعنی سرنګي هغه وشي د زړه د زمکه سره مشابه دي د زمکه سره نو څنګه چې زمکه کله ګنده شي نو یا په تیز نور سره دا پاکيږي او یا په تیز باران سره دا پاکيږي ودکشن د انسان د زړه دی دا یا په تیز نور سره پاکيږي یا په تیز باران سره پاکيږي وی تیز نور دا د پیریده مریده صحیح پیری مریدی چې کومه ده نو دا د دې آیات تشریح ده کوم چې خلک لاس نیوکي بیعت کوي صحیح پیران شي یو خو ځان نه پزور پیران جوړ کړي نو صحیح چې د الله اولیاء نو دا د دې آیات تشریح ده وی په دوه طریقو سره پاکيږي یو دا چې دی به د خپل شیخ د شیخ زړه چې کوم دی دا په مثال د انوار دی نو دی چې کله د خپل شیخ سره یو ځای کینی صحبت کې ور سره کینی نو دی به د ګناه نه پاکي دی به د ګناه نه پاکي نو بار بار به دی چې کوم دی د خپل شیخ په صحبت کې کینی نو دی به پاکيږي او د تیز باران مثال د کثرت ذکر سره ور کړل چې خلک ډیر ذکر کوي نو دی په هغه سره پاکي نو چې د خپل شیخ او د خپل پیر سره بار بار تزي نو تو پاکي عمده وجدا چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې نبی علیه السلام سره صرف یو پیر ملاقات کړی دی نو کو د ټول دنیا اولیاء اتقیا تابعین راغون شي د دغه صحابي درجه ته نشي رسیدلی ولی اغه زړه د نبی علیه السلام د زړه پر رڼا سره کوم دی پاک شوی صحبت صحابي یا صحبت نه دی یعنی صحبت د نبی سره اختیار کړی دی نبی علیه السلام سره مجلس کې پاتې شوی دی نو چې یو پیر نبی علیه السلام سره صحبت کړی دی یو پیر نبی علیه السلام سره ملو شوی دی نو هغه صحابي ته ټول دنیا اولیاء اتقیا راغون هغه د خپل خبره ته کوم دی نشي رسید دا ولی د نبی علیه السلام د زړه مبارک رڼا هغه ډیره تیز و نو چې سړی ته یو پیرم توجه وکړه سړی به بالکل پاک شو سړی به بالکل پاک شو عمده وجدا چې حضرت حنظله رضی الله عنه چغي وی حنظله منافق شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورله مخله ورغي سبحان الله پتا څه شوی دی تاسو چې وای چې حنظله منافق شو وی مونږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په صحبت کې ناسیو زمونږ د زړه کیفیت جدا وي او چې کله کور ته راشو خپل بیبي سره مشغول شو بازار ته لاړ شو د زړه کیفیت خو بیا جدا وي بیا موږ د جنت مخامخ نه ښکاری بیا دوزخ موږ ته مخامخ نه ښکاری مطلب زما د زړه کیفیت هغه نه چې زه په دوزخ وګورم نو ابوبکر صدیق دا کیفیت خو زما د زړه دی نو دواړه نبی علیه السلام نه لړل نو نبی علیه السلام دوی حنظله منافق شو نبی علیه السلام څه چې وی دارک منافق شو د الله پیغمبر موږ تاسو سره په مجلس کې ناس یو نو زمونږ د زړه کیفیت د سی چې لکه مونږه جهنم په خپل سترګو باندې او چې مونږ تاسو سره مجلس کې ناس یو زمونږ د زړه کیفیت د سی لکه مونږ چې جنت په خپل سترګو باندې وي او چې تاسو د مجلس نه پاسو بیبي سره مشغول شو بچو سره مشغول شو د زړه مو هغه کیفیت بیانې هر سره نه یری نبی علیه السلام ته فرمایل چې زما په مجلس کې تاسو کم کیفیت ته او دا کیفیت تاسو په کور او بازار کې وي نو بیا خو به تاسو سره پرشتو په لار کې لاسونه ملول خو حنظله دا کله د نبی علیه السلام په صحبت کې بچ یو صحابي علماء لیکلي دي چې شپېته کاله خلکو مجاهدي وکړي ریاضتونه وکړي هغه داسې نه پاکیږي څنګه چې د نبی علیه السلام په یو نظر سره صحابي چې کوم دی پاک شي نو یا خدا چې د خپل شیخ سره او بار صحبت لبه چې کم دی زی بار خپل شیخ لزی دغه مجلس کې بکینی او د شیخ کې سجوغنی هغه د سنت او تابعدار د نبی علیه السلام په ټول سنت طریقو باندې هغه عمل کوي او دغه رنګ ذکرونه کړي زړه الله پاک کړي هغه انوارات راوري هر ټیم هغه ذکر قلبي کې مشغول وي نو هغه انوارات سره شکل مرید ور سره خواته کینی دغه صحبت نه چې کم دی اثر اخلي مرید پاک نو د نبی علیه السلام په دور کې چې یو پیر صحابي لړو او نبی علیه السلام توجه فرمایله صحابي بچ کوم دی پاک
خو بیا غرنا رورو کمزوري کېده، تابعینو ته، صحابو نه، تابعینو ته، تابعین تبع رڼا رورو کمېده دې دور ته راورسېده. نو اوس د شیخانو رڼا خو د نبي علیه الصلاۃ والسلام د رڼا په شانتي نه ده که نه، او ډېره زیاته کمه شوې ده، خو بیا هم رڼا ده. نو علما فرمایي چې به کثرت ذکر کوي. که یو سړی وي چې زما زړه دې پاک شي نو به ډېر ذکر کوي، چې پیر ورله کوم وظایف ورکوي هغه ذکر به کوي. او دویم دا چې بار بار به صحبت د خپل پیر اختیاري. د نبي علیه السلام په یو صحبت سره به صحابي پاکېدو او دی به د خپل شیخ له بار بار ځي نو دی به پاکي. ویزکیهم نه دا مراد دی، ویزکیهم او چې آیاته ویزکیهم او چې پاک کی دوی لره، چې صحابه لره پاک کی زړونه پاک. صحابي راغی او عرض یې وکړو الله پیغمبره ماله د زنا اجازت راکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ډېر زیات غوسه شو، خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل تاسو څه مه وایئ. چې راغی نو ځان ته یې رانږدې کړو، ورته وی بچیا تا چې کوم سیز اجازت وغوښتو نو که داسې عمل ستا د مور سره څوک وکړي ته به یې څنګه ګڼې؟ ته یې برداشت کولی شي؟ صحابي وي د الله پیغمبر زما مور او پلار دې په تاسو باندې قربان وي، هېڅ چاته نشم برداشت کولی. وي که ستا خور سره څوک داسې عمل وکړي ته به یې برداشت کړي؟ نو هغه ورته وي نه د الله پیغمبر زما مور او پلار دې په تاسو قربان وي، هېڅ چاته نشم برداشت کولی. نبي علیه السلام ورته وفرمیل نور خلک هم دغه شانتې نشي برداشت کولی. ترور او خور او ډېرې رشتې ورته نبي علیه السلام یادې کړې. بیا ورله نبي علیه السلام په دې زړه باندې لاس مبارک کېښودو او هغه صحابي وي چې ما تر زړه پورې د نبي علیه السلام د لاس مبارک هغه یخوالی محسوس. او نبی علیه السلام بیا دعا وفرمایله چې یا الله پاکه د ګناهونه معاف کړي او شرمګاه چې کوم دی د ګناه نه محفوظ. دا صحابي وایي چې تر مرګه پورې ما ته چې د ټولو نه زیات بد شی به ښکارېدو نو هغه ما د زنا ښکارېد. دومره د نبي علیه السلام په صحبت سره هغه الله پاک. نو په دې دور کې به کثرت ذکر کوي چې شیخ ته لکم ذکر درکوي هغه او د شیخ مجلس ته به ځي، د نیکانو مجلس ته بار بار ځي، نو ته بیا د ګناه نه پاکېږي.